جناب علي زه د لاهور نه راتلم او په لاهور نه چې زه راتلم نو زما خواهش دا و چې یاره زه ایر کنډیشن ګاډي کې سفر وکړم. هغه وخت کې هغه ایر کنډیشن ګاډي اول داسې بس مارکیټ ته راغله او لکه خلکو وایي موږ په ایسي ګاډي کې سفر کړی دی. جمعه مو یاره راشه جیب کې منی پګار خو برابر دي او زه په ایسي ګاډي کې سفر کولو قابل یم. چې موږ د درګۍ ته کله راورسېدلو نو درګۍ کې زموږ دا کوم بس چې دی نو دا لکه مطلب دې کې څه خرابي راغله او ودرېدلو. نو چې دی ودرېدلو نو د ډرایور او د کنډکټر وغیره د ټولو موږ ته ووایي چې یاره برای مهرباني ځان له څه تبادله وکړئ او د سوات د کوم د دې ځای نه کومه کرایه چې ده د تاسو والئ او ځان له خپل نور لکه سفر چې څنګه کولی شي هغه وکړئ. اوس دلته به موږ ایسار یو خامخا دې ګاډي ته جوهري یو بنده خپل طرف ته لاړو. زه هم بس داسې بس ما ته به مې یو ګاډی چېرته میلاو شو چې بیا به انشاءالله سفر کوو. نو چې کله زه یو دکان ته لاړم نو ځان له ساخوا د خو چې کوم څه ضرورت و هغه مې دکان نه اخیستل. سلام مې وکړو. چې سلام مې وکړو نو دکان کې سیلمین صاحب چې دی نو داسې توجه سره لکه ما ته لکه غور سره السلام علیکم ورحمت الله لکه آپس کې چېرته مخکې نه تعلقداري که نه. نو چې کله د ماله توجه راکړه وعلیکم سلام را پاسېدو بس لاس ما سودا میلاو کړو. ما ته وی جي ما وی زما لږ څه پکار دي تاسو سره بس چې کوم څه ضرورت و هغه مې راواخیستلو. نو په دې کې د دوکاندار سیلمین ما ته ووایي چې یاره تاسو بیګ هم دی او دا لکه چېرته م وایي سوات ته ځو مونږ او اردو کې لکه هغه کوم ګیټ اپ زما چې و نو لکه هغه د اردو دغه ډیزاین غوندې کې د بندګانو ته ښکارېدلو جو او په اردو کې ما سره جو ما ورسره هم اردو کې جواب ما ته وایي چې یاره آپ کہاں جاؤ گے. جو ما ورته جی میں سوات جانے کی تیاری کر چکا تھا کہ راستے میں گاڑی میں خرابی آ گئی ہے اب انشاءاللہ گاڑی مل جائے تو چلا جاؤں گا. ما ته وایي چې دغه میرے ایک ساتھی وہ سوات جانے کے لیے ابھی آ جائے گا آپ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائے. جمعہ عورتی اچھی بات ہے میں گاڑی میں آپ کے ساتھی کے ساتھ چلا جاؤں گا بڑی اچھی بات ہے. جمعہ تو آپ انتظار کیجیے لکه ته مونږ ته انتظار او چې برابر مزیدار ښه تکلف یې مو وکړو ماله. نو چې مونږ چې مې دا اوس کله نو گاډی رالو یو ګلې نه داسې گاډی چې رالو هغه کم لوډر ډاټسن نه سبزي منډي ته لکه سبزي مبزي به چېرته عجز وړې وه جو ګاډی چې راوستلو نو هغه یوازې یو زه یو ملګری کولم ورسره ما ته ویلي چې یاره لکه دی یوازې دی دی یوازې دی د سره خامخا مطلب ملګری پکار دی ته به د سره لاړ شي شپې سفر دی. نو چې موږ ګاډي کې کله کېناستلو نو موږ د چکدرې ته راورسېدلو. کله چې موږ د چکدرې ته راورسېدلو موږ چکدره کې یو ګول دایره داسې ولیدله د پولیسو او دا کوم عوام داسې دي هغې ګول دایره. جو موږ دا ګاډی سلو داسې اوس موږ راځو که نه ګڼه ده جو په دې کې یو پولیس والا موږ له لاسه راکړو چې ودرېږي. چې کله پولیس والا لاسه راکړو موږ ودرېدلو. وي جي تاسو مهرباني وکړئ دا یو خدمت دی دا تاسو وکړئ. موږ وی څه نمونه خدمت دی وی دلته کې یو لاش پروت دی لاش زموږ سره دی او هغه لکه د شناختي کارت کې سوات دی چې تاسو یې سوات ته ورسوئ. جمعه وی دا کوم ښه خدمت چې دی دا خو ستاسو وخت دی پولیسو والو کار دی دا اوس زموږ په سره مانیسل دا سیریس کیس دی که نه. جو هغوی وی چې یاره لکه خامخا مجبوري ده او دا پلان کې ډینګریج هغه استاد له لاړو خواله ډرایور چې کوم څوک دی هغه له لاړو وی زموږ مسلمان ورور دی او ته مهرباني وکړه چې لکه دې ځان سره ویسئ. جو ده ورته انکار وکړو چې نه جي لکه مطلب مهرباني وکړي دا مزدورۍ له تللی وم اوس را روان یم کور ته دا باریک کارونه درانه کارونه نشم کولی. جو وی زموږ مسلمان ورور دی جو ما دې استاد ته ووایي مړه ورور دی یاره پرېږده چې راوچتې کې ځو. جو ده ما داسې ټونګه م راکړه مړه څه دې وکړ څنګه ملګری جو بس یاره مونږ یې راوخېجوئ. چې کله یې راوخېجولو نو هغوی مونږ ته دا مونږ ته تپوس وکړو چې د سره څوک دی هغه مونږ ته وښایه ملګری د سره خو به څوکي که نه وی نه څوک ورسره نشته تاسو مهرباني وکړئ چې لکه دی تاسو محفوظ به یې ځه. جو مونږ وی ټیک ده په دې کې دغه ځای کې دا جلالات کوم روډ چې دی نو دی لږ کډې کډې دی کډه کې خو ګاډی خامخا بنده کوشش کوي چې یاره ګاډی ونه لګي کډه کې لاړ نه شي. جو احتیاطاً لکه دی سلولي لکه روان دی. نو موږ ته شاته پته نشته صرف موږ ته دا پته ده چې یو لاش په کټ کې پروت دی بسترې مله پاسه بالښت ورته هم دی کمبل کې هم پټ دی.
په دې کې باغونو نه لکه یو کس لکه داسې سلو گاډي ولید او شاته ور وختلو دې گاډي ته میدان باندې داسې ودرېدلو چې کله دا گاډي په خېته شو نو موږ ته خو پته چې شاته صرف یو مړی دی بل څوک نشته چې کله موږ د گاډي لکه مطلب چې په خېته شو نو بیا خو د جمعې یخني وه پل د جمعې منځ و د جمعې په منځ پل یخني ده نو چې گاډي لکه مطلب په خېته شو نو سیلۍ تیزه شوه یخه شو نو د کم دا شاته سړی چې ولاړ دی گاډي ته راختلی دی د گاډي کې چرباتي چې وواله نو مطلب په کټې په نظر راغی په کټ کې اوس سړی پروت دی داسې چکړه چې مطلب دا سړی دی که ښځه ده چې چک کړو نو مطلب د هغه سړی و نو دی ورسره کټ ته ور وختلو او په کټ کې ورسره پرېوتو غلی مړي سره موږ ته خو پته نشته خو چې کله موږ د اتنګ ځای چې کوم راځي دا سیند چې دی دغه سره لګېدلی روډ سره بریکوټ نه غالبا بره راځي اتنګ غر چې کوم راځي هغه ځای کې یاره شاته ټایر موږ لکه شاتنی ټایر پنکچر شو چې کله ټایر پنکچر شو نو د استاد ما ته ووایي چې یاره تا ته ما ونه ویل چې یاره د مړي سام زوروري او لکه تا ولې په ما باندې داسې کار وکړو نه ویل زه ټیر ولاړو وډزېد ما وی ټیر ډزېدلی دی بم نه دی ډزېدلی فکر مه کوه خیر دی نو د ما ته وی صحیح ده زه بارې ته داسې مهرباني وکړه چې دا ولپانه او جیک ویسه چې لکه گاډی راوچت کو ټیر بدل کو جمعه یې روغه ده سره پریشانی سوال نه پیدا کیږي چې زه لاړم ما لکه دا جیک چې ولګولو نو یو نټ مې ډیله کو دویم ډیله کوم نو شاته اوس دا کم روغ سړی چې دی په دې کټ کې دی ما ته ویل استاد ټیر وډزېد وارخطای کړم کنه ما دې استاد ته چغې وال شروع کړه چې استاد دی وایي چې ولې خیر دی دومره چغې وایي هغه ویرېدو چې یاره جیک ډیله شو ټیر لاس دله ونیولو هغه چې کله راکوز شو نو هغه ته وایي چې یار ته مطلب سیچل وشو ما یې سیچل پرېږده خو شاته دا پلار دې څه وایي هغه چې څنګه دغه راوي څه وایي هلته ګاډي ختلی هغه وایي ولې استاد زه درکوز شم ولې استاد زه درکوز شم زه جو دې ډریور زه دې ګریوان نه داسې ونیولم وایي څه کوې ځان ته چې ځو ګاډی په ځای پاتې مړی په ځای پاتې او ټول هر څه په ځای پاتې دا سړی چې کوم د ګاډي نه راکوشې دی په موږ پسې راولګېدو چې دی کله موږ ته وویله که ودرېږې او موږ دی وایي ودرېږئ او موږ ښه دي کله زور خیر خو ده سره شاته ټارچ دی موږ سره خو څه شی نشته تیاره ده دی راغی یاره موږ یې قابو کې راوستلو چې کله زما خواله راغی ما ته یې وویل ته ستاسو دا منډې ولې وهئ څه چل دی ما یې ولې په ګاډي کې چې کوم سړی مړ دی هغه تللی هغه په ګاډي کې سړی مړ دی جمعه یې ولې نه دی څه جو هغه ته چې کله پته ولګېده چې په ګاډي کې د مړ سړي سره زه پروت یم نو هغه کلی کېناستو هغه له متلي مګل شروع چې یاره مهرباني وکړه اوس ته باسه نو دا قصه الله دې موږ ته معافي وکړي الله دې بخښنه وکړي